خو چې زه نږدې نه لاړم ما پریکټیکلي هر څه ولیدل نو هغه واقعي یهودي ایجنټ و زیاتو ځکه دا یو کس ما په خپله باندې د ګوتې نه نیولې د وړو په شنده کې او ما سټیج ته خېجولې کنټینر ته مې خېجولې عمران خان سره مې ملاقات کړلې نو دا ټول کارونه دلته کې ما کړي وو هغه حق د دوی نه حاصل کړه. نه واده تاسو واده ماتوئ نو چې سړی واده وکړي نو بیا د هغې ماتول اسلام کې خو ډېر لوی دغه نه دی راغلی نو واده ماته کفاره به ورکوي خو د دې قسم خوړو نه زیات دا خبره زیاته ضروري ده چې ستا د ووټ د وجې نه ستا د تګو دو د وجې نه هغه اسلام ته نقصان رسېږي. پوزیشن څه دی نو تاسو دا ډېر عجیب انکشاف وکړو که نه کارډونه تقسیمېږي دا کوم کارډونه دي څوک یې تقسیموي دا په مفتي صاحب ویل پکار دي که نه چې د خلکو ته پته ولګي نو دا د خلکو ته په خبره پته ده چې چا تم کارډ لاړو نو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شکر الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دې ټایم کې موږ تحصیلي پورن دونکاسه چې کوم کلی د هغې کې موجود یو دا بابای جمعیت حاجي الحاج محمد ابراهیم مرحوم د هغې چې کومه دیره ده هغې کې موږ ناست یو. موږ سره ننني پروګرام کې ډېر د دې خاورې یو جوړ سیاستدان مفتی سیار صاحب چې هغې سره تعریف محتاج نه دي ځکه چې هغې په تیر چې کوم وخت کې هغې په جمعیت کې کوم وخت کې ډېر سرګرم وو نو جنرال سیکرټري ضلع شنګلم پاتې دی او د دې نه علاوه هغې د KPK ډپټي سالار هم پاتې شوی دی. د دې نه علاوه هټ کر زه به دا خبره وکړم چې د دې د پورن په سیاست باندې د شنګلې په سیاست باندې کافي جوړ نظري او هر اړخ دوی چې کړی دی کتلی دی سړي خبره وي د جرندو نه دوی وتي دي. بهرحال خبرې اترې به کوو. مفتي صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل ټایم راکړه پروګرام کې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مفتي صاحب اولنی سوال به مې دی چې تاسو خو هر اړخ تلي یې ځای نه هم کتلي دي څه وخت مخکې په جمعیت کې وایي بیا پکې منځ کې PTI له لاړئ هغه درنو مرنو کې هم تاسو شرکت کړی و واپس بیا رالی. مختصر دا ووایه چې یاره څه مو لیده د PTI او د جمعیت خاص فرق مو څه ولیده؟ شفیع الله صاحب ستاسو د همدم ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو وخت راکړه. د هغې جواب دا در کومه چې چونکې موږ نظریاتي خلک یو او مذهبي خلک یو خصوصا موږ چې هر قدم په سیاسي لیول باندې اوچتو نو هغه د الله رب العزت د رضا دپاره اوچتو. بس مختصر جواب د دې دا دی چې چونکې عمران خان د ریاست مدینه په حواله باندې خبره کوله او د هغه هر تقریر هغه د حضرت عمر د علي او عثمان رضی الله تعالی عنهم په حواله باندې چې دغه نظام به راولم نو موږ دا سوچ وکړو چې چونکې زموږ خو مطلب د خبرې دا دی په مولانا باندې زموږ څه ایمان نه دی خو موږ له اسلامي نظام په کار دی هغه چې هر څوک هر مسلمان راوستی شي خو چونکې موږ چې بیا وکتله نو هغه نقشه په هغه اندازه باندې نه وه هغه چورلټه د دې مخالف وه کومه مولانا چې د یهودي ایجنټ په حواله باندې خبره کوله نو د اول کې موږ بده ګڼله خو چې زه نږدې نه لاړم ما پریکټیکلي هر څه ولیدل نو هغه واقعي یهودي ایجنټ و. دې د وجې نه بیا ما فورا واپس خپل کور ته وکړه جمعیت علما اسلام ته. تاسو خو ډېر نږدې پاتې شوي درنو کې هم تاسو شرکت کړی نو هغې وخت کې پوه شوي ووایي که لیټ پوه شوی بیا ته پته څنګه ولګېده چې سړی خو ټیک نه دی؟ نو د درنو په وخت کې خو ټوله فحاشي او غریاني وه خو چونکې ما بیا خپل زړه کلک کړ چې یاره په دې قوم کې او د ملک دی په دې کې خو هر قسمه مخلوق دی یو هندوان هم دي بګي سیکان هم دي بګي عیسایان هم دي بګي مسلمانانو کې بیا هم سیکولر خلق دی چې هغه مطلب د خبر دی د پردې او د دې شیانو خیال نه ساتي خو چونکې دا یو جمهوري ملک دی نو دې کې به د هر یو سړي سره ناسته ولاړه راځي که ته یو ځلې د جمهوریت او د نظام په حواله خبره کوي نو ما به دا خبره په دغه واړوله چې د وخت کې دا د عمران خان یو چال دی چې په دې چال باندې دا خلک راټولي او مقصد دا دی چې د دونه اوټ حاصل کړم زه د وزیر اعظم په کرسۍ کښېنم نو زما سوچ دا خو لیکن هغه ټوله معامله هغه مقصد دی کې بنیادي دا چې دا خلک بربنډول د هغه مقصد و هغه وکړله نو ټوله دنیا ولیده چې هغه دا کار وکړو. مفتی صاحب دا راته ووایئ چې چونکې PTI نه واپس رالی جمعیت ته ازاله به څنګه کېږي کوم وخت چې تاسو هلته تېر کړلی اوس چې جمعیت ته رالی نو داسې کومه قرباني به جمعیت دپاره ورکوئ چې یاره هغه چې کوم خفګان یا ترخیط هغه به څنګه ختمېږي؟ نو جمعیت سره خو زما داسې لکه بنیادي طور باندې خفګان زما نه دی راغلی
بلکې زموږ د جمعیت علما اسلام چې څومره مشران دي د صوبې کې دي که مرکز کې دي هغه ټول ما پیژني هغوی ته د دې خبرې هم پته وه چې یاره دی په دې وخت کې په داسې په صحیح او سچ نیت باندې تللی او دته به هلته پته ولګي دی به بیا واپس راشي. نور خو زما 15 کاله عمر د وړوکوالي نه په جمعیت علما اسلام کې تیر شوی دی او د هغه خلکو او د هغه پارټۍ ما سره هم هغه اندازه باندې هغه مینه محبت دی چې کوم و. د هغې اصل وجه دا چې زه لالچ په حواله نیم تللی که نه پی ټي آی کې چې زما کومه هغه دنیاوي لحاظ سره کومه قدر او احترام و هغه د دې ټولو خلکو نه زیات و. ځکه دا یو کس ما په خپله باندې د ګوتې نه نیوللی د وړو په شنده کې او ما سټیج ته خېجولی کنټینر ته مې خېجولی عمران خان سره مې ملاقات کړلی دا ټول کارونه دلته کې ما کړي وو. که دلته څوک پی ټي آی لاغلي نو دلته کې پی ټي آی کې دلته کې لارې بندې وي د کارکون د پی ټي آی طرف نه خو چونکې زه په هغې باندې اثرانداز شویم د پی ټي آی ورکر هغه ما یو موټي کې راجمع کړلی او دلته پروګرام کې ما ویلي چې یاره پارټۍ ته څوک راځي نو د هغې به مخنیوی نه کوئ پارټي ګڼول غواړي. د شنګلې په سیاست باندې ستاسو کافي جوړ نظري او بیا خاص کر زه د تحصیل پرون خبره وکړم د کتاب پوزیشن ته په کم نظر ګورئ د کتاب وټ ته په کم نظر ګورئ څه پوزیشن دی کامیابي تر کم حدی نه؟ نو د کتاب په حواله خو به زه یو خبره دا وکړم چې تقریبا پرون کې حاجي زاهد او چې کیسر کې چې کوم دی هغه شوکت علي خانه دا دواړه خو زمونږ وتلي سیټونه دي او زه دې خصوصا د پرون والا ته خو زه خپل طرف نه دا پیغام د ټولو ممبرانو ته ورکوم چې هسې فالتو خپل وخت مه خرابوئ او خپل خرچې مرچې هغه هسې فالتو کوئ مه. د قوم نن دا اراده کړله چې تقریبا متفقه په 2/3 اکثریت سره یا د دې نه زیات به ان شاء الله زاهد حاجي صاحب کامیابیږي. باقي د بشام خبره پاتې شو نو هلته کې زمونږ ښه ټف مقابله ده د 3 وړو د هغې لا پته نه لګي خو څومره دا 2 سیټونه دا وتلي. مفتي صاحب چونکې د پورن په حواله سره دلته خو خلک تیر شوی دی څوک په اقتدار کې پاتې دي چا کارونه کړي دي څوک نور حربي استعمالي د هغې په مقابله کې زاهد حاجي صاحب چې دی نو د هغه پوزیشن ته په کم نظر ګورئ د دغې خلکو مقابله کول تر کم حده ګران دي یا آسان دي ځکه چې یو طرف ته که څوک کارونه وکړي یا څوک نور لالچ ورکړي نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟ نو دا دی پکې یو ډېر زیاته ضروري خبره وکړله. زه د دې پرون او مخوزي عوام ته ستاسو د همدم ټي وي د طرف نه دا یو بیان کوم دا یو خبره دوی ته راښکاره کوم مذهبي لیول سره چیرې څومره خلک تاسو څنګه لازي تاسو ته د کچا روډ په خبره یا پی سی سی یا واټر سپلای سکیم په باره کې یا د کوهیانو په باره کې تاسو سره خبره کوي تاسو هغه ټول قبلوي او ځکه چې دا تاسو حق دی او که تاسو دوسر د ووټ ورکول وعده هم وکړئ نو واده خپله ماتوئ او واپس هغوی له ووټ ورکوئ ځکه دا ستاسو حق دی تاسو خپل هغه حق د دوی نه حاصل کړه. نه واده تاسو واده ماتوئ نو چې سړی واده وکړي نو بیا د هغې ماتول اسلام کې خو ډېر لوی دغه نه دی راغلی. نو واده خبره خو لږ کمزورې ده خو زه دا وایم که چېرته کې دوی تاسو له د مجبورۍ د وجې نه تاسو دومره مجبوره کړي چې تاسو له قرآن هم درکړي قسم هم درکړي نو هغه مات کړئ ځکه شرعي مسله دا ده چې په غلط کار باندې تا یو قسم وکړو نو هغه به ماتئ ټیک ده د هغې به بیا کفاره ورکوئ خو دا قسم ماتول دا په تا واجب دي دا په تا فرض دي او ضروري دي ته به قسم ماتئ او حق لارې ته به زه هغې له به ووټ ورکوئ. بیا نه دا قوم چې قوم پسې سیاستدان لاړ شي که نه دا قوم لږ په کار ده چې یاره چا سره واده وکړي یا قسم وکړي یا طلاق کنځا واچي داسې قوم له په کار دي دا په دې قوم باندې واجب ده واجب د فرض او د واجب باندې کې یو مرتبه ده دا دوله ضروري ده چې دوی به هغه واده هم ماتې یا قسم به هم ماتې که سبا یو سړی په کوپر باندې قسم وکړي چې زه به کافر کېږم نو شریعت درته وایي چې دا قسم به ته ماتئ کفاره به ورکوې خو د دې قسم خوړلو نه زیات دا خبره زیاته ضروري ده چې ستا د ووټ د وجې نه ستا د تګو دو د وجې نه هغه اسلام ته نقصان رسېږي نو دغه به زما سوال دا دی زه وایم چې دا قوم له کله دا سړی لاړ شي که نه دا قوم واده ولې کوي لکه د ووټ په سر یا کنځا اچوي یا مطلب دا دی چې دغه خوري که طلاق اچوي که نه داسې کردار قوم له ولې پکار دی ووټ دپاره؟ نو اول خو د قوم له دا کردار پکار نه دی دا ډېر زیات غیرتي قوم دی البته که بعضې خلک هغه دې خلکو هم چې کوم خلک دوی پسې ځي د دونه وعدې الي نو دوی لوټلی د دوی حقونه هغه ټول هغو خوړلي نو د هغوی د خپل مجبورۍ د وجې نه که دغه یو خبره وکړي خو هغوی ته موږ مطلب د آپشن ورکړه
چیرې که تاسو منې داسې چل چته کې وشي اول خدا په کار نه دغه یو ځان له مستقل ګناه دی خو که بیا وشي نو بیا دا ډبل ګناه دی چې تاسو بیا په هغې باندې عمل وکړئ نو عمل به نه کوئ هغه ماتوئ او خپل حق به د دین اسلام په خاطر باندې صحیح ځای کې ورکوئ. دې قوم له به میسج څه ورکوئ د کامیابۍ داسې کم رازونه دي چې هغه به تاسو نن په دې ویډیو کې ښکاره کوئ؟ یو خبره خو هغه تاسو تپوس ونه کړه زه خبر شوم چې څه د کارډونه ماډونه دي هغه په دې چنو کوڅو کې او خلکو ته پیغام ورکول کېږي او چا له کور ته وړی کېږي نو زه دې قوم ته یو دا خبره کوم چې د خدای په خاطر باندې ځان په دې یو حقیقت باندې پوهه کوي چې د چا هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې د چا کارت د پخوا نه دې سړي ته زه دا خبره کوم چې تا ته به ستا کوډ ستا د درشل ته رارسیږي ته متعلقه دفتر ته په خپله باندې ځه تا ته میسج کېږي باقاعدګۍ سره که تا ته څه پیسه ټکه راځي ستا حق دی هغه تا نه د دنیا یو طاقت باندې کولی نه شي دا ټول په قسم عملي دي هر سړی چې چا مخکې نوم ای هغه په کمپیوټر کې د هغه هر څه هغه درج دی خپل پاکستاني شناختي کارډ وړه تا ته به ستا شی میلاویږي دا ټولې په قسم عملي دي په دې باندې صرف او صرف په دې وخت کې هغه خلک خطا کول دي که تاسو وګورئ چې ته کې د دې یو میاشت د مخکې تاسو کارونو اندازه ولګوئ چې څومره اندازه کې به کارونه کېدله او څومره اندازه کې به وعدې کېدلې څومره اندازه کې به خلکو ته مینت کېده او اوس دې ورځو کې وګورئ چې دې ورځو کې پوزیشن څه دی تاسو دا ډېر عجیب انکشاف وکړو که نه کارډونه تقسیمېږي دا کوم کارډونه دي څوک یې تقسیموي دا په مفتي صاحب ویل پکار دي که چې د خلکو ته پته ولګي نو دا د خلکو ته په خپله پته ده چې چا تم کارډ لاړو نو هغه سړی په خپله وپېژني چې دا څوک تقسیموي او دغه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کارډونه دي دوله بیا ځان له صحت کارډ یې ښوي دا د خپله کارنامه نه ده دا حق او د پیپل پارټۍ د دور چې کومه زړه کارنامه ده یعنې پی ټي آی والا دا کار کوي نو بس تاسې ورته ووایئ چې بس دغه وایي بل څوک دی هلته کې کېدی شي نو د دې روکتام به وشي هسې د دې روکتام خو تقریبا هغه په کار هم دی چې وشي او خو روکتام ته د دې اړو ضرورت نشته دا د خلکو حق دی دا دوی ته فورا ورسیږي خو دا خلک دې په دې باندې نه خطا کېږي چې دا مال موږ له چې ته پی ټي آی کړلی دا نه پی ټي آی مخکې کړلی خو دوی نومونه بدلوي چې د بېنظیر انکم سپورټ نوم نه صحت کارت ته خبر راواړوله هغې خلکو ته به څه میسج ورکوي څوک چې کارډونه لالچ کې ووټ ورکوي نو هغه خلکو ته خو زموږ دغه پیغام دی دا خو مخکې نه موږ خبره وکړله چې دې خلکو له خو ووټ ورکول چې کوم دي او بیا په داسې خبرو په مد کې دا خو حرام دي دا نه ده پکاره او بل زه دې خلکو ته صرف په آخر کې دا یو سوال کوم چې یو طرف ته یو نماینده هغه د پوره امت مسلمه د لوی لوی علماو نماینده دی چې هغه 14-15 لاکه علماو یو سړی ته ټیکټ جاري کړلی چې دا زموږ نماینده دی او بیا د هغه ذاتي او شخصي زندګۍ نه ټول پورن مخوځی دا خبر دی چې په دې سړي کې د دنیا په سر باندې څه قسمه داغ په ده باندې نه د کرپشن شته نه زیاتي زندګۍ کې په ده باندې څه خبره شته خو اصل خبره دا چې د علما کرامو نماینده دی او بل طرف ته یو سړی مطلب دا ده چې د نورو سیکولر پارټو یا مطلب دا د دین د دشمنانو د پارټو په دې کې بیا بي سی ډي نشته ټول تله یو تله کې ولمه د دغه نمایندی نو دا په ده باندې د شریعت د طرف نه دا فریضه ده چې ته به ټیک ټاک فاسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو به علماو نه تپوس کوئ او هم د هغوی د تپوس او د جواب مطابق به خپل اوټ استعمالوئ. ویډیو خو زموږ انټرویو دم شو خو سوالونه ذهن ته راځي اخري تپوس به وکړم خیر دی بیا به پروګرام ختم کو که چېرې زاهد حاجي صاحب خبره به وکړو که دوی کامیاب شو تحصیل په سطح او دا نظامت دا موقع په لاس راله بیا به سیار صاحب ته ستاسو دا خبرې به برقراري دا سړی به د قوم خدمت وکړي انرژي څومره ده تاسو ته څه ښکاري مستقبل یاره زما خو په خپل خدای پاک باندې دا باور دی د دې سړي د ذات متعلق خبره کومه قطع نظر د زید او د عامر بکر نه د دې سړي د ذات په باره کې خبره کوم ما ورسره خبره ښه په کلکه ونه کړله چې اختیار به ستا په لاس کې خپل د اختیار تقسیم به نه کوې څنګه چې ستا سوچ فکر دی د اوس نه په هغه طریقې موږ استعمال کوو او موږ دا کوشش کوو چې ټیکهدارانو میکهدارانو ته بیا په ترقیاتي کارونو کې هغوی ته هم مطلب دا چې داسې خاطر خواف غټې غټې فایدې دا پاتې نشي او بالکل سرکاري فنډ او په عوامو نه هغه پوره انشاءالله به ولګېږي.
ټیک شو ها. تھینک یو جی ها. ډیره مهرباني ډیره شکریا قدرمنو کتونکو تاسو د مفتی سیار صاحب خبرې واورئ یقینا د شنګلې د پورن په خاوره دا داسې شخصیت دی چې د څه په زړه هغې په خولۍ په چا پردې نه چې ښکاره خبرې کوي او زما داسې سړی خوښي لکه زه یم چې خبر هغه په کار چې سبا یې تا سره ثبوت یې ته یې ورکولی شي او ښکاره په ویې کې چې بس چې څه خبره دې پړی هغه په خوله مو کې نو خبرې داسې مزه کوي تاسو د دې خبرې اترې واورئ فیصله زه به تاسو پرېږدم خپل کوربه شفیع الله ته د کیمرمین محمد آصف سره ورکوي اجازت او ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان